بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې موجود یم جنډه بازار کې د پیښور کې د درزیانو د کاروبار په حواله سره نن موږ سره ملمه دی د کوم درزیان چې کوم لیبر دی سمیع الله هغه موږ سره موجود دی. هغه نن معلومات او تفصیل ستاسو په وړاندې مخې تکدو. سمیع الله به دا راته ووایي چې کوم ستاسو پیشه دی نه کاروبار دی نن سبا په وخت کې دا کاروبار مخ په وړاندې څنګه ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همدان به تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي ټایم موږ لپاره ویسو او زموږ د دې لیبر یو غم فکر هم مخې ته کېغوستو. اصل کې دا دی چې زموږ کم کاروبار چې دی دا خو ټول په بجلی باندې او په ارزانې په ګرانۍ باندې چې کوم دی ټول تسلطن ساتي. ورځ په ورځ چې کوم دی ګراني ده، ورځ په ورځ لوډ شیډینګ سیوا کېږي. روژه وه، روژې نه مخکې به چې کوم دی په ورځ کې 2 غنټې لوډ شیډینګ و. اوس روژه چې شروع شوې ده کم از کم 5 نه 7 غنټو پورې لوډ شیډینګ دی. بل دا دی چې کوم موږ سره لیبر د ډېر زیات غریبانان دي، نو عام ورځو کې خو د عید دپاره جوړه 2-3 میلاویږي، پای کې هغوی د کور خرچې مرچې نه پوره کېږي. دا یو میاشت چې د ټول کال په هغې باندې نظر وي چېرې په دې یو میاشت کې به موږ دا نه مزدوري وکړو چې نه څو میاشتې پرې تېرې کړو. اختر راشي، د اختر دپاره بیزار کپړې د کور ماشومانو دپاره څه برابرتیا دپاره دوی خپل کوشش وکړي. هغې کې هم دا حل دی ستاسو مخامخ چې په تیاره کې ناستي، ستاسو کوم انټرویو دغه په تیاره کې تاسو اخلئ، نو دغه مشکلات دي چې دې د وجې دا کار مخې ته نشي تللی. ریټونه هم څه دي؟ د جوړې فی جوړې ریټ ستاسو څومره خرچه پرې راځي؟ رمضان صاحب مختلف ریټونه دي. مونږ خو چې خپله د جنډه بازار کوم ریټونه دي هم مختلف دي. 1400 روپۍ مونږ فی جوړه اخلو، 1400-1500 دا مونږ فی جوړه اخلو. خو دې کې مټیریل انتها نه سوا ګران دي. که دې خو وګورو د لیبر چې کومه مزدوري ده نو په هغې باندې هم د لیبر ګزاره نه کېږي، ځکه مونږ د کومه اونر چې دی په دې کې څومره مونږ سره شاګردان کالیګران دي که نه دي که ټول غریبانان دي، مالداره خلک نه دي. د هر سړي د کرۍ کور دی. نن سبا ستاسو علم کې به چې 2 مردې کور یا 2 کمرې کور وي نو د 10-15 هزار نه کم نشته. نو غریبانان کرۍ اوچته کړي، بیلونه اوچت کړي، د ټول د کور اخراجات پوره کړي، نو دې کې واره نه کوي. خو بیا هم لږ ډېر موږ ته څه پاتې شي چې بس خپله گزاره پرې کوو. د خیر ها بجلی ذکر تاسو وکړو د روټین مطابق 15 غنټې بجلی چې ځي نو دا شاګردان بیا ناست وي؟ یاره جی بس ناست خپل ګپ شپ یې لګوي. څوک چې کوم دی د یو خوا بل خوا چې کوم دی کار مار پکې لږ وکړي، معمولي غونډه کې د بجلي دوران کې بټنې مټنې ولګوي، یو شی بل شی وکړي، خو بس ناست سي. څوک یو غنټه کې یو جوړه ګنډلې کېږي هغه د دوی ضایع شي. میټریل چې تاسو راغواړئ د نور کالو په نسبت څه کالي ریټونه څه دي؟ اصل کې بکرم زمونږ دا یو درځیتوب چې کوم دی د یونین نشته چې څومره زمونږ مټیریل سیوا کېږي د دې تپوس نشته. که بکرم سیوا کېږي، که د ریټ، که د کالر ریټ سیوا کېږي، که د بټن ریټ سیوا کېږي، د دې تپوس والا څوک نشته. ځکه نن نه 6 کاله مخکې زمونږ د چې کوم د بکرم تانو د هغې 19,000 20,000 22,000 ریټ په چلېدو، اوس د 1 لاک نه بره چلېږي، خو تپوس والا څوک نشته. نو دې د وجې چې کوم دی مونږ ته به مخکې په 700 کې 600 کې جوړې ښه واره کوله، ارزاني م وه، لیبر چې کومه کالیګري وه به هم کمه وه، مټیریل به هم ارزانه و. مونږ ته به ډېر زیات ښه پاتې شولو، څه پیسې به پاتې کېدې، بچت به هم پاتې کېدو، کالیګر به هم خوشحاله و، دوکاندار به هم خوشحاله و. اوس وخت کې چې کوم دی مټیریل 1 لاک نه بره تان دی. داسې بکرم چې کوم کالر دی هغه د 100 روپو نه بره دی، نو بچت ډېر کم پاتې کېږي جي، تپوس یې څوک نشته دي. د دو وینا دا ده چې میټریل او د کاریګر خرچه چې په جوړه واچي د دې نه بعد هم جوړه ګنډلو کې واره نه خوري. رمضان شینواری، پیام خیبر، پیښور.